د مویدتمنې یوه ضروري مسله د ذوالحجې د میاشتې سره تعلق لري. شرعي مسله دغه چې په دا میاشت خلق کې د خبره مشهوره ده چې تاسې نیکي نه مه کټ کوئ، ویشتون مه کټ کوئ، دا نه دي جایز. د دغې متعلق د مویدتمنې څلوېر مذهبونه دي او یو اول مذهب په ټولو کې غوره مذهب ادیمیشتوس مذهب ده، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. دویم مذهب د امام شافعی رحمت الله علیه دویم مذهب ده. دریم مذهب د امام مالک رحمت الله علیه او څلورم د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه. دا مذهب څلوېر مذهبونه دي. میشتوس په مذهب شي دغه نیکون کټ کول، دا ویشتون کټ کول، کا بریتینه وي، کا هغه د بغل د ترغیب ویشتون وي، کا د نومنه لوندې زیر ناف ویشتون وي، دې کټ کول دتونه په دا لاش په ورېدې شي د ذوالحجې لاش په ورېدې وي، د حج په ورېدې وته وي، د قربانۍ په ورېدې وته وي. دا په چا د کې مشکات نه کیږي، دا سنت مستحب دي چې مشکات نه کیږي. ځکه چې روایت شافعي چې کله د ذوالحجې میاشت ولیدل شي، د ستر عید میاشت ولیدل شي، د حج میاشت ولیدل شي، نو هغه نه مخشي توس کار کوي په داش په ورځ ما کړ کوي. ځکه چې روایت شافعي چې اذا دخلت العشر او اراد احدكم ايضحيا فلا يمس. ادمی چې کله په توس باندې د لاش په ورځ روشي د ذوالحجې ولا، نو په دا لاش په ورځ د قربانۍ چا اراده کړی وي، قربانۍ زه قرباني وکړم د ستري دوانډه وکړه، نو فلا يمس تاسې بیا ویشتون ما کټ کوئ، تاسې نیکون ما کټ کوئ. نو دې وجه نه مویدتمنې و د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه کې مذهب ده، په عام مذهب چې دا سي چې دغه فرض دي کټ کول یې نه کټ کول، دا فرض دي تاسې په دغه لاش په ورځ کټ کول بالکل مه کوئ. همیشه په مذهب باندې سنت مستحب دي، په مذهب باندې فرض دي. په دې وجه نه مویدتمنې په چار دادو چې میش په دا لاش په ورځ شي چې میش خپل ویشتون دغه نه مخشي مشکان کې لکه چې دغه میاشت نیوی روغلې هغه میاشت ثبوته کېدای شي نن دریم ده ثبوته سلوران پنځم یا سلوران یا پنځم په ورځ باندې به یکم ذوالحجه وي. نو دې وجه نه سلوران نه مخشي نن مقادو او سلوران په ورځ مشته مقادو او سلوران پنځم په دا دوه درې شي دا په دا میاشت. بل مسله دغه که یو داسې سړی و چې خیران پیران سړی و او دنه خبر نه و او پته نه وي ته خبره وي نبی نه وي او نه بعد ویشتونی ویشته شوي وي یا بریت وي یا لونګې زرناف وي یا د ترغی وي چېرته ویشتون وي فضل ویشتون او په داس ټیم شي چې په یې باندې ټیم مشتلی وي څلوېښت ورځې نه ټیم په وړي، نو بیا خو مویدتمنې مقرې تحریمي دي. ویشتون کټ کول په څلوېښت ورځې نو په چار دا دو چې دا سړی وي چې ته پته نه وي او خبر نه وي، خیر ده په دا ورځ شي بیا کټ کوای شي بالکل عاده ویشتون کټ کو، ځکه چې هغه د سنت تکسي او سنت مستحب ته بل طرف ته مکروه تحریمي دي، فردي حکم دی تاسو کټ کول کوي. نو په چار دا د چا کسون چې ویشتون یې ویشدوي یا هغه نکینا یا بریت یا زیر ناف یا بعد هغه د خیر د کټ کو د پر خو نه کټ کول یې مشتوس ته پر په چار دا دو مسلمان دي پر چې هغه سي قرباني کو هغه د دې میاشتې یکم ذوالحجې نه مخشه د کټ کو، نو چې دا نیوی ورغلې سلوران پنځم د نه مخشه کټ کو. نو الله دې مشته عمل توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.